وی دا زما 3 وصیتونه دي، دا د ځان سره که ښه علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی وای فاطمه وایه راته څه راته وایي. وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه، خو چې ښځه دې نیکه د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه، چې کوم ځای دې خوښه یې ځان له نکاح وکړه، خو نیکه بیبي ځان له وکړه. دویم وصیت مې درته څه دی؟ وی دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 10 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه. 10مه ورځ دوی له ورکوه، ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده، د دواړو مینه پکار ده. علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، روان شو ته فاطمه بس که ماته نورې خبرې مه کوه، بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کړو. وی علي چې اخرې ټیم شو روان رانه شوې، چې اخرې ټیم شو ما نه دې سترګې واړولې، ما ته خو لږ ودرېږه که نه، لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو نو په دې کې حسنینو اواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه، نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو ای حسنینو، ای حسنه، ای حسینه، لومبی لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ، د هغه روضې ته ودرېږئ او وایي چې زمونږ مور در باندې هم سلام کوي. د کور رایستلو لاړ شئ د بابا روضې له خو لاړ شئ هلته به سلام ور واچوئ، بیا راځئ. حسن او حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه صلات وسلام مبارکې روضې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو او زمونږ مور هم په تا باندې سلام اچوي، زمونږ مور هم په تا باندې څه کوي؟ د روضې مبارکې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ، لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ، د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه نه، بیا به ونه نه. حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه، واپس رالو. نو درېمه خبره، درېم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ته کوي که نه ډېر عجیبه وصیت دی، ډېر عجیبه خبره ده. وی علي ستا نه یو شی غواړم نن به راله هغه خامخا راکړئ، نن در نه یو څیز غواړم هغه خامخا راکړئ. ګورې علي رضی الله تعالی ورته په ژړا شو، وی فاطمه دومره ژوند دې ما سره ویسته خو د نن نه پورې ما نه څه شی نه دی غوښتی، نن رانه څنګه څه شی غواړې؟ وی علي زما خوله زما بابا بنده کړې وه، زما خوله چا بنده کړې وه؟ وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه وی ما ته زما ماپا وی چې ګورې د علي په کور کې هېڅ شی نشته، علي ډېر خوار دی، ډېر غریب دی، د هغه هېڅ شی نشته. ګورې فاطمه بچې د هغه نه به هېڅ شی نه غواړي. ښه تاسو ته وایم ځان ته هم وایم زموږ له هم الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته یې بوځې که نه نو دا ورته ووایه بچې خاوند به دې نه تنګی.